بسم الله الرحمن الرحیم. نوې درس چې زمونږ کوم شروع کیږي هغه سکرم اډوکی دی. سکرم د نور ورټبرل کالم په شان دا هم ورټبرل کالم جوړوي چې د کې 15 دانې ورټبراګانې په فیوز شکل کې دي چې همدغه د سکرم اډوکی شیپ پیرامیډل شیپ جوړ کړی دی. اولوی یا سوپیریرلی د دینه لمبر ورټبراګانې دي، انفیریر یا سفلی د دینه کوکسیجل ورټبراګانې دي. په دوه سایډونو کې د دې هبون یا د کوناټیو اډوکی دي. بیس یا قاعده کې چې کوم د دې سوپیریرلی موقعیت لري او د ال پنځم یا لمبر پنځم ورټبرا سره یوځای کېږي، لمبو ساکرل جاینټ جوړوي چې همدغه ته پرومو نوټرم وایي چې دغه کوم زاویه چې جوړیږي دا د وزن په اساس ډېر اهمترین ځای دی چې په نارینه کې 113 ډیګري او په فیمیل کې 106 ډیګري انګل سچل کې جوړیږي. اپیکس چې کوم دی انفیریرلی لوکیټډ دی. شکل کې لتا سو ګورئ دا بیس دی، دا اپیکس دی، دا ورته تاسو دلته ده. سوپیریرلی L5 ورټبرا ده، انفیریرلی چې کوم دی دا لاندې اپیکس دی. انفیریر لاندې چې کوم دی د اپیکس نه لاندې چې کوم دی کوکسیجل ورټبراګانې دي. د سکرم د اډوکی بیس چې کوم دی دا سوپیریور سرفیس چې کوم دی خاص کر دا ولنی سیکرل ورټبرا دغه سوپیریور سرفیس یا سیکرل بیس اپ د سکرم جوړي. په سوپیریور سرفیس کې چې کوم دی سیکرل کانال له کوم چې د ورټبرل کالم یا کانال ادامه ده. په جوانبو کې چې کوم دی لیټرل پارټس دي، لیټرل پارټس چې د لیټرل پارټس سونو عموما دا غینه خلف ته چې کوم دی یو ارټیکولر پروسس دی چې هغه ته سوپیریور ارټیکولر پروسس اپ سیکرم بون وایي. بل سوپرا ورټبرل ناچ دی چې د دوانو سوپیریور ارټیکولر پروسس او لیټرل پارټ په مابین کې د څه موقعیت لري. بل چې کوم دي سرفیسونه کې چې کوم دی اولنی سرفیس چې کوم دی هغه انټیریور سرفیس دی چې دغه ورټبرل باډیز دي او د ټرانسورس لاین په ذریعہ انټیریور سیکرل کانال دی یو بل سره چل کې سره وصلي. دلته سوګور در سه باندې سکرم اډوکی دی، دا ورټبرل سیکرل فورامین دی، دا ټرانسورس یا هوریزونټل سیکرل لاینز دی، دا هوریزونټل یا ټرانسورس سیکرل لاین چې دی یو طرف ته ور سیکرل فورامین د بل طرف ته سره چل کې وصلي. پوسټیریور سرفیس کې میډین سیکرل کریسټ دی چې همدغه د سیکرل هارن هم موقعیت لري. ډارسل سیکرل فورامین دی، لیټرل سیکرل کریسټ دی. لیټرل سرفیس کې سوپیریور برخه کې ارټیکولر سرفیس دی، کوم برخه چې کوم ارټیکولر نه ده اسی زګب پاتې دغه سیکرل ټیبراسټي او انفیریرلی چې کوم دی بارډر جوړه له شکل کې ګورئ تاسو دا ارټیکولر سرفیس په لیټرل برخه کې کنه پاتې زګب برخه چې کوم سیکرل ټیبراسټي دا پوسټیریور سیکرل فورامینز دي. posterior sacral foramen دا ول شکل لاوړو دا ور سباندا د median sacral crest دا dorsal sacral foramens دا sacral tuberosity دا او laterally چې کوم دا auricular surface ها. اوس راځو بل ټاپک چې کوم شروع کیږي زموږ اساس هغه skeleton of the thorax کې درې اډوکی شامل دي. یو sternum دی، ribs and costae and vertebra. اوس د دې جملې نه چې کوم vertebraګانې وي موږ تاسو ویلو دوه ټاپک چې کوم sternum دی او ribs دی دا پاتې دا وایو. راځو موږ تاسو اوس اول چې کوم اډوکی دی هغه sternum bone دی. sternum bone د ټایپ د نظره فلیټ لانګ بون دی
موقعیت په اساس باندې د توراکس انټیرو میډل پارت کې چې کوم دی دا څه لري موقعیت لري یا د توراکس انټیریرلی موقعیت لري انټیرو میډل انټیرو میډلی سټرنم اډوکي په توراکس کې څه لري موقعیت لري دا درې پارټس لري د سیوانو یو منیبریم سټرنی دا باډي دا او زیپیارډ پروسس ته وګورئ سبانه تاسو دا منیبریم سټرنی باډي and زیپیارډ پروسس منیبریم سټرنی وایو دا کوادرنګولر شیپ لري څلور جوړي دو سرفیس لري چې یو انټیریور سرفیس دی بل پاسټیریور سرفیس دی فور بارډرز لري اټ سیوان یو سپیریور بارډر دی چې دی کې سوپرا سټرنل ناچ دی یا جوګلر ناچ هم ورته ویل شو بل کلاویکولر ناچ دی انفیریور بارډر کې سټرنل انګل دی د باډۍ سره لیټرلی چې کوم دی کوسټل ناچ دی او آرټیکولر ډیمی فیسټ شکل کې تاسو وګورئ دا سپیریور بارډر دی دا سټرنل ناچ دی یا سوپرا سټرنل ناچ دا کلاویکولر ناچ دی سو کلاویکولر ناچ انفیریرلی لاندې چې کوم دی سټرنل انګل دی کنه دی دا په دغه برخه کې څه لري باډي کې ټو سرفیس لري یو انټیریور سرفیس دی بل پاسټیریور سرفیس دی ټو بارډر دی چې رائټ اینڈ لیفت او په دوه سایډونو کې چې کوم دی سپیریور یو ډیمی پیسټ فار سیکنډ ریپس انفیریرلی چې کوم دی ډیمی پیسټ دی دوم ریپس کې او کوسټل فیسټونه چې کوم دی د دریم څلورم پنځم شپږم ریپس د پاره چې دا په دې ټول باډي کې څه لري موقعیت لري دا وایي دا سیکنډ کوسټل لپاره چې کوم ډیمی پیسټ دی هغه دا دی او مې لپاره ده نور بیا دریم څلورم پنځم شپږم دا چې کوم کمپلیټ کوسټل فیسټونه دي دا په باډي کې څه موقعیت لري superior end چې کوم دی with manubrium دی او inferior end چې کوم دی زیپیارډ پروسس دی دا وایي تاسو superior end د باډي نه کنه manubrium سټرنی دا inferior لاندې زیپیارډ پروسس دی ومن الله توفیق